د رمضان کریم چند حکمتونه ارته بیانوما. ګوره تاسو او مونږ سړی حیران شي چې په رمضان کریم کې د زمونږ او د ستاسو د پېشمني ټیم د خوراک دپاره ډیر زیات عجیب غوندې دی، او بیا هغې نه وروستو چې کله د سحري د پېشمني ټیم تیر شي د هغې نه پس په نیت د عبادت باندې او په نیت د روژه باندې ما ورته خوراک هم پرېږدو، څښاک هم پرېږدو، او چې کوم زما او ستا شهوات دي تر غروب پورې د هغې شهواتو نه د هغې د پوره کېدو نه ما ورته پرهیز کړو، اجتناب کړو، ځان ترې نه ساتو. نو که ظاهري وګورې رمضان کریم ځان له تکلیف ورکول دي، او تکلیف دی. انسان خوراک ولی پرېږدي چې رب کائنات پیدا کړي دي خوراک دپاره؟ انسان څښاک ولی پرېږدي چې رب کائنات حلال څښل ما او تا لپاره پیدا کړي دي؟ رب کائنات چې کوم جایز شهوات دي د هغې پوره کول انسان ولی پرېږدي؟ یو سوال دی په ذهن کې چې یو څیز حلال دی انسان یې ولی پرېږدي؟ د سحر نه وخله تر غروب پورې زما او ستا ذهن کې خو دا سوال پروت دی، آیا اوبه حلال دي څښل یا روټۍ حلال دي خوړل؟ یا په نکاح باندې د انسان کور والی هلته چې د شهوت پوره کول حلال دي، ثواب دی په هغې کې. ښه چې حلال دي انسان یې ولې پرېږدي؟ انسان ولې ځان له تکلیف ورکوي؟ د دغې ولې ته حکمت یې دا موته چې ولې یو که نه همدغه حکمت دی چې 11 میاشتې موته دب ادب شروع یو، خوراک څښاک هر څه، دغه یو میاشت رب کائنات ما او پتا باندې شهواتو نه ځان ساتل، خوراک نه ځان ساتل، څښاک نه ځان ساتل، اور سره د ګناهونو کبایرو نه ځان ساتل ما او پتا باندې یو میاشت لازم کړي دي. په دغه چې کوم ذهن کې سوال راځي چې دا ولی یو میاشت 11 میاشتې نه او یو میاشت، علماء کرامو د دې حکمتونه بیان کړي دي. اول نمبر نو دی وجه نه ما تعالی تندی راچول نه پکار، ها دا د رب کائنات د طرف نه عظیم نعمت وګړه. نبی علیہ السلام فرمائی تصومو تصحو، روزہ رکھو صحت پاؤ. نبی علیہ السلام فرمائی روجو 19 صحت در وخلا. منگو تاسو خو آگے چاہتا پہلوان وایو چی آگا خوراک کا سکاک کا دنبا پہلوانو صحت مند جوڑے گی، حالانکہ دا سے ندا صحت جسم فی قلت الطعام، صحت جسم دا پا کم خوراک کے رہی. او چی کم خلق خپل لاس پا درستخان باندے کنٹرول کولے شی، کم خلق چی خپل لاس پا درستخان باندے کنٹرول کولے شی دا خلق رب عرش تم رسیدئی شی. خو چی کم خلق دا کنٹرول نی نو پا اغوی باندې د گناہونو د شهواتو دمرا غلبی چې اغا انسان پا صحیح طریقہ باندې چې کوم رب کائنات د طرف نه فرائض دی اغم پا صحیح طریقہ باندې چلے سر تندشی رسولی. نو چې څوک خپل ځان د خوراک نه ساتلی شي، لاس یې په کنټرول کی بقدر حاجت خوراک چې رسول الله می په حدیث کې فرمایلی دی چې څومره ستا دپاره دی دا کولی شي، دا خلق بیا په یو قدم باندې تر عرش تم رسیدای شي. دومره مقام رب کائنات دغه خلکو لور کړی وي.